نو زه تاسو ټولو له مبارکي در کومه چې په دې خاوره د 400 په خاوره مونږ یو داسې سیستم د رایټ سکول په شکل کې روړو چې هغه به تاسو ته انشاءالله روحاني تعلیم او دنیاوي تعلیم دواړه درکوي. زه اوس تاسو ته د سټم باره کې چې کوم زمونږ د رایټ سکول یو ایجنډا د سټم ایجوکیشن سیستم د هغې مطلب دی ساینس، ټیکنالوجي، انجینیرنګ اینڈ میتھس. د دې ټولې شعبې دا ما چې کوم نومونه واغستل دا زمونږ په د پریزنټ او را روان مستقبل کې دا ډېرې ضروري شعبې دي، ځکه تاسو ټولو ته پته ده دا د اے آی آرټیفیشل انټیلیجنس دور دی او په دې کې که مونږ دا ساینسي کوم شعبې دي او د دې نه مونږ لاس واخلو او په دې باندې مونږ فوکس وکړو اونکړو نو مونږ د ماډرن ورلډ نه الریډي 100 سال زمونږ ایجوکیشن سیستم رستو دی، خو مونږ دې نه نور هم شاته پاتې کیږو. نو په دې سټم کې بیا مونږ سره روبوټکس او دې نه علاوه چې کوم دی کوډینګ شامل دی. کوډینګ یو داسې څیز دی چې دا د نن سبا د دور ډېر غټ ضرورت دی. کوډینګ په اسانو الفاظو کې د کمپیوټر سره خبرې کول دي، ټیکنالوجي بیلډ کول دي او د هغې بیا امپلیمنټیشن کول دي. نو کوډینګ چې کوم ماشومانو ته فرام د بیګیننګ لکه مونږ او تاسو هم سبق ویلی دی، مونږ به د سره کوډینګ دې کې به ډېر داسې خلک وي چې کوډینګ به نه پېژني، خو چې کوم د ماشوموالي نه او د بیګیننګ نه مونږ دا کوډینګ زده کړو او په دې باندې مونږ خپل کوشش شروع کړو ستاسو ماشومانو ته دا مونږ د دې شروعات وکړو نو هغې کې خو به یو کریټیویټي د هغې هیډن ایبیلیټیز او د هغې پازیټیو تھنکینګ چې کوم دي هغه به نور هم زیاتېږي. د دې نه علاوه کوډینګ چې کوم دی دا د یو ډیجیټل ورلډ سره یو برج دی او دا د کیریر اپرچونیټیز ان فیوچر کې زمونږ دپاره دا یو ډېره غټه اساسه جوړېدی شي. روبوټکس د ایجوکیشن یو داسې پارټ دی چې دا په پاکستان کې اوورال پاکستان کې ډېر زیات کم دی او زمونږ خلک زیاتر کیمبرج او ویسټ ته ځي او په اسلام آباد کې به زه هم یو څو فرنچایز دي داسې چې هغوی به روبوټکس پروموټ کوي. واحد دا ستاسو خوشقسمتي ده چې ستاسو 400 له مونږ د روبوټکس امپلیمنټیشن د ایجوکیشن په یو سیسټم کې راوړو چې هغې کې به تاسو دا کوډینګ د هغې انجینیرنګ او کریټیویټي کمبینیشن چې کوم دی دا روبوټکس دی. که فار ایگزامپل د یو ماشوم په بیک مایند کې کوډینګ هم وي او د هغه ټیکنالوژي مو ته مونږ پرووایډ کړو نو هغه به ان فیوچر کې داسې مشینز او داسې څیزونه جوړوي چې په هغې به د 400 خاوره یادېږي. د 400 خاوره الریډي دي کې ډېر قابلان خلک شته، خو دلته لږ اپرچونیټي پکار ده، لږ دا سیسټم چینج کول غواړي، لږ زمونږ دا کنونشنل ایجوکیشن سیسټم نه به مونږ اوړو، مونږ به پریکټیکلي ته راځو، پریکټیکلیټي ته به راځو. څنګه چې مونږ د مستقبل سوچ هم کوو د فیوچر دپاره مونږ ساینسي علوم او په دې باندې هم زور ورکوو. دغسې د سټم ایجوکیشن د رایټ سکول سیسټم په سلیبس کې انډرسټینډینګ آف قرآن هم ښه ټیک ټاک پیرالل کې شامل دی. دا نشته چې صرف به روبوټکس یا انجینیرنګ به نه، د قرآن او د حدیث انډرسټینډینګ به مې تر هغې پورې مونږ یو کامیابه معاشره نشو جوړولی تر څو چې مونږ دنیاوي او دینوي تعلیم دواړه بیلنس کړي نه وي. زه یو ځل تاسو له بیا مبارکي در کومه چې په دې علاقه کې مونږ په یو ماډرن طرز سره او د یو نوې جدید طرز سره یو اداره کولاو کړه او انشاءالله مونږ تاسو د یو بل کاپریشن سره به دا اداره مخکې بوځو. صحیح ده که نه؟ او په اخره کې د کیسر خان د طرفه کوم چې منیجنګ ډایرکټر دی د رایټ سکول سیسټم هغه د هغې دغه دی الریډي دلته سولر پوره فل فلش سولر لګېدلی دی او را روان ګرمۍ کې به مونږ په هر کلاس روم کې چې کم په یوز کې دی هغې کې به انورټر یې لګو چې ستاسو د ماشومانو دپاره ښه کمفارټیبل اور لرننګ انوایرمنټ وي. والسلام.